زه ډېرې قیمتي خبرې کوم ولس کې مړو ته یې کوم دا یقین وساته زه خالص مړو ته لګیا یم زما ژوندي قوم سره واسطه نشته که چېرې ژوندي قوم سره زما واسطه وی پاکستان دا به ټولې دنیا منلی وی چې پاکستان داسې ملک دی چې د قرآن او د پاکستان به دا بول په ټوله دنیا کې بالا وی پاکستان به خلکو د قرآن په وجه پېژندلی خو چې ژوندي قوم سره مې واسطه وی زمونږ قرآن څه شی دی ختم وشو 50,000 ته راوړه 50,000 ته راوړه یره جي بله ورځ جلسه ده څه چلل دی پلان کې مولي صاحب راولو روټي خلاص هغه راشي و هغه دومره الغټې من الغټې ولو کانه پېښو سر زه خبره کړم زما دین څه شی دی زما قرآن څه شی دی دې مشروم ختم کو دومره پیسې دیواله یره جي استاذ له جوړې ورکول روا دي که نه دي روا کم کتاب و تاله څنګه راغلی و څه شی دی دوی صرف دا قرآن د دې کتاب دی چې پلاني ګیره پرېښوه پلاني مونځ وکړه پلاني مونځ ونه ګوره چې روژه شکر د سکار خو چې ډېره ښه روژه تېره شوه څنګه ښه تېره شوه یاره دا برکتونه د هندوانو ته برکت وایي ده چې پکې هندوانې او کجورې او اچار ښه وخوري وي چې داسې به ورک شي چې دا برکتونه دي دا خو برکتونه دا خو په پیسو کې وي په نورو میاشتو کې 100,000 روپۍ میاشت خورې په روژه کې 80,000 روپۍ میاشت خورې دا برکتونه نه دي دا د پیسو په طاقت راغلي برکت بل څه شی دی هغه ته پېژنې نه مولا صاحب الله اکبر ما درته ووایي چې زما مړو سره خبره ده اسې شور کوم خو نو ښه پوهېږم چې څه پیدا نه کوي خو څه وکړو یا چېرته لاړ شو